أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. دا دویمه مناظره ذکر کیږي د منافقینو سره. په دې کې د دوی نه مطالبه د ایمان کیږي، خو د ایمان مقیده مطالبه کیږي، ځکه د ایمان مطلقه خو دوی قائلو ومن الناس من یقول آمنا بالله. مطالبه د صرف د آمنو نه ده، بلکې آمنو کما آمن الناس، دا ایمان مقید شي. علامه بیضاوی رحمه الله یو شپږ مباحث ذکر کړي. اول ربط د دې آیت کریمه ما قبل سره، دا به من تمام النصح نه ذکر شي. دویم باس کما کې د دې کاف او د ما تعین به وکړي چې دا کاف کم کاف دی او ما کمه یوه ما ده. دا به ذکر شي فیه یز النصب علی المصدر. دریم باس آمن الناس کې الناس کې د الف لام کم یو الف لام دی، دو احتمال دی. واللام فی الناس للجنس، دا به دې نه بیان شي. څلورم بحث آیت کریمه کې یو دو مسئلې به ذکر شي. والمعنی آمنو ایمانا مقرونا بالاخلاص. پنځم بحث انؤمن کما آمن السفهاء، دې کې به د حمزې وضاحت وشي او د السفهاء تفصیل به ذکر شي چې السفهاء کې الف لام جنسی دی او که عهدي دی. شپږم بحث الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، د دې جملې تفسیر به وشي رد و مبالغه فی تجهیلهم. اول بحث ربط د دې آیت کریمه ما قبل سره سره دی وای من تمام النصح والارشاد. دا وإذا قیل لهم آمنو، دا د نصیحت او د ارشاد د ښې لارې ښودلو اتمام دی. ځکه د ښې لارې ښودلو بیان شروع شوی دی چې لا تفسدو فی الارض، دا مه کوئ دا مه کوئ دا وکئ، نو دا د نصیحت پوره کیدل دي. ولې؟ فإن کمال الایمان بمجموع الامرین، ځکه کمال د ایمان په دوو سیزونو دی. اول الاجتناب اما لا ینبغي، ځان به ساتې د ناکاره کار نه، نامناسبه کار نه. وهو المقصود بقوله لا تفسدو، دا اجتناب د لا ینبغي دا مقصود دی په لا تفسدو کې. دویم والاتیانو بما ینبغي، راتګ به په مناسبو کارونو کې. وهو المطلوب بقوله آمینو. پې پوه شوئ؟ کما آمن الناس، دا کما آمن الناس ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ دی وایي فی حیز النصب علی المصدر، دا په حیز د نصب کې دی بنا بر مصدریت مفعول مطلق دی د آمینو د پاره. پې پوه شوئ؟ نو بیا به کاف په معنا د مثله سره شي، نو وما مصدریت، نو ما به مصدریه شي. ما کې دو احتمال دی، یا مصدریه ده او یا کافه ده. مصدریه دا معنا چې ما بعد مصدر فعل مصدر ته اړی، او کافه دا معنا چې دا ما قبل د عمل نه بند کړی دی. کافه په ما بعد کې د عمل نه بند کړی دی. پوه شئ؟
لکه په ربما کې مثلها فی ربما دغه ما کافه لکه په ربما کې چې څنګه کافه ده پې پوه شئ یا په انما کې چې څنګه ما کافه ده انما ته څه وایي کافه او مکفوفه پې پوه شئ نو ما پکې کافه ده او ان پکې مکفوفه ده نو چې منصوب شي بنا بر مصدریت نو تقدیر د عبارت به داسې شي آمنو ایمانا مثل ایمان الناس آمنو به فعل او فاعل شي ایمانا به موصوب شي او مثل به مضاف شي کب به په معنا د مثل شي مضاف به شي مابعد ته مابعد به په معنا د ایمان مصدر به شي مثل ایمان الناس د ایمان الناس به مضاف الیه د مثل شي مضاف سره د مضاف الیه نه صفت به د ایمانن شي موصوف سره د صفت نه مفعول مطلق به د امینو شي په پوه شئ په ترکیب واللام فی الناس للجنس ایمان راوړی کما امن الناس داسې ایمان چې د خلکو د ایمان سره مشابه وي نو د الناس کې الف لام څه شی دی دوه احتمال دي پکې اللام فی الناس للجنس دا یو احتمال دی او غلری او للعهد دا دویم احتمال شي خو زه اول احتمال چې لام د جنس شي نو سوال واردی کی چې جنس کې خو ټول خلق شامل دي ځکه جنس خو ماهیت دی ټول افرادو لره شاملي کنه نو ټولو خلکو خو ایمان نه دی راوړی کنه نو څنګه پکې الف لام جنسي شي دې ځای پورې پوه شو نو دی وایي اسم جنس لکه څنګه چې په ټولو څیزونو کې استعمالیږي همدارنګه په استعمال په هغې چا کې هم دی چې چا کې د جنس خصوصیتونه موجودي د جنس هغه اوصاف خاصه پکې موجودي د جنس کمال پکې د جنس د افراد او د ماهیت هغه کمال پکې موجودي اوس پې پوه شوئ نو بیا به معنا داسې شي ایمان راوړی په شان د ایمان د دې کاملو خلکو د دې خلکو چې کم کمال ته رسي کله شی ذکر شي او مراد ترېنه کامل خلق ذکر شي مراد ترېنه کامل لکه موږ پښتو محاوره کې وایو که نه بس دا پنځه کسه انسانان دي نور نشته دا غلطه خبره ده نور هم شته که نه خو معنا دا ده چې د انسانیت کم اوصاف خاصه چې دي په دې پنځو کې موجود دي اوس پې پوه شوئ یا موږ وایي صرف مسلمانان انسانان دي و بس دا نور کافران هم انسانان دي خو د انسانیت صفتونه خو پکې نشته که واللام فی الناس لام په الناس کې د جنس دپاره دی او مراد په دې سره کاملون فی الانسانیت دي العاملون بقضیة العقل هغه خلک چې عمل کوي په فیصلې د عقل ځکه اسم جنس لکه څنګه چې مستعملیږي په مسما کې مطلقا استعمالیږي هغه څه کې هم چې یستجمع المعانی المخصوصات چې استجماع د هغې معناګانو کړي چې خاص دي د دې پورې والمقصود او مقصود دي منهو د دینه ولذلک دی وجنا یسلب عن غیری جنس سلب کول کیږي د غیر د دینا فیقال زید لیس بانسان زید انسان نه دی معنا دار چې انسانیت اوصاف او کمالات پکې نشته ومن هذا الباب یو د دې باب نه دا قول الله تعالی د سمن بکمن کانو ګونګیان دي کانو ګونګیان خو نه دي سترګې غوږونه شته کنه خو معنا دا ده چې بس سترګې غوږونه صحیح استعمالیږي نه که نه کمال پکې نشته گویا کې سترګې غوږونه نشته کمال یې دا ده چې په قدرتونو الهیو کې استعمال شي ونحوه یا د دې په شان نور وقد جمعها الشاعر او دا دواړه استعمالونه شاعر جمع کړي دي په دې قول کې چې جنس په خپل ماهیت او افرادو کې هم استعمال شوی دی او په کمال کې هم لکه دې شعر کې اذ الناس ناس والزمان زمانو اذ الناس اس شعر ابتدا داسې ده بلاد بها كنا وكنا نحتاج اذ الناس ناس والزمان زمان اذ الناس ناس والزمان زمان مراد د اولنی الناس نه جنس دی او د ثانی نه کامل په انسانیت
اذن ناسو چې دا خلق ناسن هغه خلق دي چې کامل دي په انسانیت کې، والزمانو زمانو زمانه هغه دا چې کامله ده په زمانه توب کې. او للعهد دا دویم احتمال دی چې په الناس کې الف لام د عهد دپاره دی، او والمراد به الرسول صلی الله علیه وسلم، مراد په دې سره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. ومن هغه څوک ماهو چې د سره دي، دا یو احتمال شو. ایمان راوړی په شان د ایمان د دې صحابو. تاسو په دې پوه شئ. او من آمن من اهل جلدتهم، او یا هغه څوک مراد دي چې ایمان راوړی دی د اهل د خاندان د دوی نه، لکه ابن سلام شو اصحابه. آمنو ایمان راوړی کما آمن الناس، په شان د ایمان د دغې خلکو دا ستاسو خپلوانو چې ایمان راوړی. دا به معنی څلورم بحث یو دوه مسلې فقهي. والمعنی معنی دا د آمنو ایمان راوړی ایمانا داسې ایمان چې مقرونی په اخلاص باندې متمحضه پاکي د شوایب او د ګډوډېشن د نفاق نه، مماثله لایمان مماثلې د دوی د ایمان سره. واستدل به علی اوله مسله، دلیل نیول شوی په دې باندې په قبول د توبې د زندیق چې د زندیق توبه قبلیږي. دا زموږ د احنافو مسلک دی. زندیق چاته وایي چې په نبوت اقرار کوي او شاعر د اسلام کوي، خو دننه پکې کفر دی، دې ته زندیق وایي. زنادقه جمع ده. لکه زمونږ او ستاسو دې زمانه کې چې قادیانیان څنګه دي، شاعر د اسلام هم کوي، اعتراف د نبوت هم کوي، خدا را چې ضروریاتو د دین نه منکر دي. پې پوه شئ. نو د دوی توبه قبلیږي که توبه وباسي، او بعضې وایي توبه یې نه قبلیږي. علاج دا ده چې وجنې به. بعضې وایي چې شهرت ته رسېدلي د هغې ختمول پکار دي، او غیر مشهور چی نو هغه توبه یې قبلیږي. نو دلته دا منافقین دوی زنادقه و، ځکه شاعر د اسلام اښکاره کول که نه، او اقرار د نبوت یې کوه، خو پټې کفر و، زندیق شو. او خدای ورته مطالبه د ایمان کوي، آمنو کما آمن الناس. نو ایمان قبلو، نو ځکه ورته مطالبه کوله که نه، معلومه چې توبه د زندیق قبلیږي. دلیل نیول شوی په دې باندې په قبول د توبې د زندیق. دا یوه مسله شوه. دویمه مسله، وان الاقرار باللسان ایمان، بلته دا مسله معلومه شوه چې اقرار باللسان ایمان دی. صرف اقرار باللسان هم ایمان دی، خدا په امور د دنیا کې ایمان دی، په امور د آخرت کې نه ګورئ. چې سړی کلمه ووایي نو بس ته به وایي دا مسلمان دی. والا که دا اقرار باللسان ایمان نه وی، لم یفید تقید. بیا تقید څه پیدا کولی؟ داسې ورته وایي آمنو کما آمن الناس، تش آمنو نه وایي. ولې؟ ځکه هغوی به ورته ویل چې موږ خو ایمان راوړی، آمنا که نه بالله و بالیوم. نفس ایمان خو هلته و که نه، خو ایمان مقیده نه و. دلته د تقید پیدا ده چې نفس ایمان پکې شته، خو ایمان مقیده پکې نشته. اوس مطالبه د ایمان مقیده کیږي. اوس پې پوه شوئ. قالو دوی جواب کې ویا نؤمنو، آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن السفهاء، ایمانا مثل ایمان السفهاء. دا به مفعول مطلق شي د هغې دپاره. الحمزة فی للانکار، حمزه په انؤمنو کې د انکار دپاره دا استفهام انکاري دی. واللام مشار بها، او په لام سره اشاره کیږي ناس ته، چې صحابه کرام ته مراد دی. نؤمنو، آیا مونږ ایمان راوړو کما آمن الناس، داسې ایمان چې مشابه وي د ایمان د دغه بې عقلانو سره. صحابه یادول. اول جنس یا په سفها کې الف لام جنس دپاره دی، باسره ټول. وهم مندرجون، دغه ناس چې صحابه کرام دي دا مندرج دي فيه په دې جنس کې. پې پوه شئ. دا بعضې افراد دي که نه، پکې خپله راغلل علی زعمهم، د دوی په زعم. وانما صفهوهم، دوی نسبت د تسبیح وکړو، د بې عقلۍ وکړه د مؤمنانو ته، د صحابو ته. دا ولې؟ د درې وجو نه. اول لاعتقادهم فساد رایهم، د دې عقیدې د وجې نه چې د دې خلکو رایه فاسده ده، سوچ غلط دی، نو ځکه یې ورته تسبیح بې عقلانو ویلي. یو. دویم، او لتحقیر شانهم، یا د دې د وجې نه چې د هغوی د شان سپکاوی کو. ولې؟ فإن اکثر المؤمنین کانوا فقراء، اکثره مؤمنان فقیرانو.
ومنهم موالین بعضې آزاد شوي غلامانو لکه صهیب او بلال پې پوه شوئ نو دوی دا بې عقلان دي که دا عقلمن وی نو دوی به مال ګټلی وی نو مال ورسره نشته معلومه شوه چې بې عقلان دي او للتجلد و عدم المبالات دې پر پوه شئ یا د اظهار د بهادرۍ د وجې نه او د عدم مبالات باک نه کول بمن آمن منهم دغه چا چې چا ایمان راوړی ای ته هېڅ توجه نه وکړي دا څه شی دی دا اوس خلک نه دي چې د ایمان دا یې سره په سړو کې نه شمېرل ځکه یې داسې وکړه دا په هغه صورت کې انفسر الناس په عبدالله بن سلام واشیا یې دغه ملګري که د الناس نه مراد عبدالله بن سلام شي نو دوی هغې ته اعتبار نه وکړي خو څه خلک نه دي پنځه شپږ خلک دي څه مهم نه دي که زموږ د قوم نه درله د یهودیانو نه در دي شي که نه او څه خلک نه دي تاسې په دې پوه شئ صفحه جمع د سفیح ده او مبدا الاشتقاق صفحه ده صفحه څه ته وایي وصفح خفة وسخافة سپکوالی ته وایي سخافتن ذوب سخافت رای ذوب د رای ته کمزوري رای ته صفحه وایي یقتضیها چې تقاضا کوي د دې نقصان د عقل چې چا کې نقصان عقل کمی نو هغې صفحه ډېری دې چې پر پوه والحلم یقابلو حلم د دې په مقابله کې دی د صفحې په مقابله کې حلم دی هغه عقل دانشمندی ته وایي الا خبردار انهم یقینا دوی هم السفهاء هم دوی بې عقلان دي ولکن لا یعلمون لیکن دوی نه پوهېږي رد و مبالغتون دا شپږم بحث دی دا رد او مبالغه د پی تجهیلهم د دوی په جاهل ګڼلو کې فإن الجاهل بجهل ځکه هغه څوک چې جاهلي په جهل سره الجازم یقین کوي علی خلاف ما په خلاف دغه څه هو الواقع او چې هغه واقع دی اعظم دلالتن هغه لوی دی په بېلارېتوب کې دغه چا نه چې هغه نه پوهېږي واتم جهالتن او ډېر پوره دی په جهالت کې من المتوقف دغه چا نه چې توقف یې کړی ښه او بده اثبات او د نه پې رایه نه قایموي یو سړی نه پوهېږي او ټینګ دی چې دا زه غلطه کوم نو دوه غلطۍ پکې شوي یو دا چې نه پوهېږي او بل په خپله ناپوهي ټینګ دی دې ته جاهل مرکب وایي یو جاهل بسیطي چې غلطي کوي خو پوهېږي ښه ورته ښکاري پې پوه شئ دې ته څه وایي جهل بسیط ورته انکس که نه داند و نه داند که نه داند آبد و دهر در جهل مرکب بماند اوس پې پوه شئ فإنه دا سړی چې دا متوقفي ربما يعذر کله به معذور وګڼلی شي وینفعه الآیات والنذر د قدرت نښې او پیغمبران به ده ته فایده وکړي وانما فصلت سره د په دې اعتراض ده خلاصه د اعتراض دا ده مخکې مناظره چې کومه ده د هغه آیت په آخره کې لا یشعرون ویلي وو او د دې مناظرې په آخره کې څه ویل لا یعلمون دا ولې سوال باندې پوښ دې جواب کوي دی وایي دلته داسې چل دی چې سبح ذکر وشوه الا انهم هم السفهاء او د سبح ضد چې کوم دی سبح جهل ته وایي او د جهل ضد علم دی نو لا یعلمون دلته احسن طباقا طباق یو ضد د بل ضد په مقابله کې ذکر کول تاسې په دې پوه شئ نو ځکه یې دلته لا یعلمون ذکر دا یو وجه شو دویمه وجه دا ده چې هلته د فساد ذکر او د نفاق او نفاق او فساد اگر چې امور معنویه دي خو داسې دي لکه محسوس ځکه ادراک یې زر کېږي په لږ تعامل سره او دلته څه ذکر و دلته د دین خبرې ذکر و چې آمینو ایمان راوړی کما من الناس او دا ایمان خو یو باطینی سیز دی که نه هغې ته نه رسي مګر په نظر او تعامل سره ډېر سوچ سره پې پوه شوئ نو گویا کې دا غیر محسوس دی نو دلته لا یعلمون ویلي ځکه علم او د عدم علم تعلق د غیر محسوساتو سره وانما فصلت الآیاتو فاصله د آیت په لا یعلمون سره وګرځوله والتي قبل مخکې چې بلا شرون سره لأنه اکثر طباقا ځکه دا په طباق کې ډېر زیات دی بذکر السبح د سبح د ذکر سره بل ولأن الوقوف على امر الدین معلومتیا په امر د دین او تمیز په مابین د حق او د باطل کې مما هغه څه دي یفتقرو چې بنده پکې محتاجېږي نظر او تفکر ته
و اما النفاق ورچ نفاق دی وما غسپی چې په دې نفاق کې فتن او فساد دی فإنما يدرك بأدنى تفتن پادنا زیرکۍ سره معلومیږي و تامل سوچ سره فيما پغس یشاهد چې مشاهده کیږي اقوال د دې او اقوال د دې نال ته لا شرون ویلې چې شعور په محسوساتو کې استعمالېږي کنه درود شریف الله